الرحمن الرحیم. زه د خیر آباد اوسیدونکی یم او د ګالوچ د هغه ځای نه موږ یو مریض راوستی و. نن یې څلورمه ورځ وه چې په دې بره واټ کې هغه داخلو د هغې ماشوم وشو ښه برابر و، زنانه هم ښه وه، خو په دې نن سهار نن کوم تاریخ دی؟ نن 13 تاریخ دی. په 13 تاریخ باندې په هغې باندې سهار په 6 بجې باندې سخته راله. زما مور لاړه په ډاکټرې پسې، ډاکټرې په 3-4 پېرې لاړه. هغې به یې دننه فیسبوک کوو، غټ موبایل ورسره دی، دومره موبایل دی ورسره، د حکومت پیسې دي چې هغه په دې موبایل ورکوي. دلته ناست چاته خیال میال نه کوي چې تنخواه دي کور ته ځي. نور چا نه زما مور له دیکه ورکړي چې زه مړه خپل کار کوم، د 8 بجو نه مخکې ځم درځم. زمونږ هغه مریض چې کوم و هغې په 9 بجې باندې ساه ورکړی دی. نه په دې سټاپ کې ډاکټر شته، یو پکې هم نشته، ټول غله دي، ټول لکه سم سړی پکې نشته چې د انسان دلته انسانیت نشته. شته انسانیت په ایمان کې دلته انسانیت دی. دلته موږ د ایم پی ای صاحب نه هم لکه دا درخواست کوو چې زر ته زر دې هسپتال ته راشي. هسې خو زه یم ما لیدلی وایي دا مې وکړه هغه مې وکړه، خو زموږ د مخ یو کاته وشي نه خبره او بیا سپینه شي چې موږ ته پته ولګي. دا قوم چې دی دا غریبانان ټول بهر پراته دي، دلته کې دې یخنۍ ته رپېږي او دې دننه یې سیګا دغه ته ناستي هیټرو ته دننه ناستي وروره، او دا بس دا ګوته چلوي ټوله شپه ګوته چلوي چې میاشت پوره کېږي تنخواه له ځي، حکومت تنخواه ورکوي، زموږ نه سرمن وباسي دې له ورکوي چې زموږ خدمت دې نشي کولی څه دې کوي. موږ مطالبه دا ده چې دا ښځه دا ډاکټر چې کومه ده د دې هسپتال چې کومه مشره ډاکټر ده، یو دی که دوه دی که درې دي، یو دی که دوه دي که درې دي، د نایټ ډیوټي کې چې څومره ډاکټران دي که نرسې دي که هغه ډاکټر ده فینش دې کړی شي، ختم دي شي. که سبا به بل حلالوي دلته کې دا مریضان حلال کړي، دغه چې پراته په دې بیډونو کې دې ولیدل. داسې انسان سره څوک نه کوي او نه د انسان سره دا ظلم کوي لکه څوک د چا سره کوي. دا غریب خلک د موږ دا ساده هغه چې دلته برخې نه پراته یو، ټوله شپه راپېږو د یخنۍ نه، او هلته کې دې هیټرو ته ناستې وروره فیسبوک کې کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه فضل حکیم صاحب ته دا خبره کومه چې تاله دې خلکو اوټ درکړی، خپانه یې درکړی، په دې خدمت یې درکړی چې ته په هسپتالونو چاپي وایې. مهرباني وکړه سبا راشه او دې ډاکټر 302 کړی دا نیټ ګوري. په نیټ کې د هر یو ډاکټر او نرس د خلکو سره یاراني دي. دا دې کټ نه شي، دا موبایل به دې بند کړی شي. که دا موبایل به دې بند نه کړی شوې نو دا هسپتال به نور خراب شي. زه فضل حکیم صاحب ته دا خبره کوم چې سبا راشي او فورا د دې ډاکټرې نه تپوس وکړی شي. محب الله خان ته ووایم که دا ونه شوه موږ به دا ټول خلک ځو، موږ د خیر آباد د ګالوچ ته وزیر اعلی صاحب ته به کینو او د دې ډاکټرې د دې به بالکل د دې نرسې ډاکټرې د دې نه دې موبایل بالکل واخیستی شي. دې له موبایل نه دي په کار، دا د خلکو د خدمت لپاره راغلي، دې له تنخواګانې ورکوي او تنخواګانې الي، دې د خلکو نه پیسې الي. دلته کې په هسپتال کې دوایي نشته، زمونږ خوري ګزاره کړې ده، یو ورته په مرګ انګور پرته وه، بله هغه ټیلوالي د هغې وکړه کارې ماته شوي ده. په کار دی فضل حکیم صاحب رابا راشي، دا ستا حلقه ده، که تا ونه کړه نو زه مراد سعید صاحب ته وایم چې فضل حکیم دا زنانه سسپینډ نه کړه نو موږ به په محب الله پسې ځو، موږ به په مراد سعید پسې ځو او مراد سعید ته زه اوس ټلیفون به کوم انشاءالله چې فورا به دې غواره کوي. موږ له دې خلکو اوټ راکړی، دا غریبانان خلک دی او دې غریبانانو خلکو موږ اوټ راکړی. که د دې تاسو تپوس نشي ورکولی نو فضل حکیم ته ځم چې استعفا به ورکړي.